أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقلنا نمنگ اویلی اضربوه اوهی دا یعنی دا سڑے چکم مرشوے دے بے بعضها پزنہی سی سرا دا دی غوانا کذالکا امدغرنگی یحیی اللہ جوندی کئی اللہ تعالی الموت مڑی. تاسو یقین با پوکشی چی اللہ سنگ مڑے پیدا کی دکا چی پا قیامت بندے انسان یقین نہیں جوڑی گے و خاص کر بیا دا دی و بیا دا کافرو نو در تعالی بوخی چی مڑے اللہ سنگ جوندی کئی نو تاسو بم یقین جوړ شي بیا. ویریکم او خای تاسو ته آیاتی خپل نشانه خپل طاقت قدرت نشانه لعلکم دې لپاره چې تاسو تعقلون پوه شئ. ثم بیا قصد سخت شول قلوبکم زړه د تاسو من بعد ذالک ورست د دینا دومره غټه واقعیا تاسو په خپل سترګو لیدا غوالاله شوې چې چل نه وشو د غوایو سي سره مړې ژوندې شو خبر یو کې خپل مړې وخدو او بیا په تاسو زړونو ته چل ونه شو. من بعد ذالک ورست د دینا فهیا بس اغا یعنی د غزونا کل حجارتی پشان د کانو او یا اشد ډیر سخت قسوتن په سخت والی کې کانی نم سخت شول زکه چې کانو ته صفاتونه شتا. وَإِنَّهُ يَقِينًا مِنَ الْحِجَارَةِ زَنَدَ كَانُنَا لَمَا هَغَدِي يَتَفَجَّرُ چه اشلیگی منه یا روانشی را اوچودی منه الانهار دا اغین نهرونا زن داس خکانی دی چه لوی لوی نهر تی روان دی دیری اوبتی روانی دی. وَإِنَّ او بشکا منها زن دا اغین انکانونا لما هغدی یشققو چه چاود شی فیخرجو بیا رؤزی منه د اغینا الماء اوب لگ چاود شي لگی اوب چینی معمولی غونتی اوب تی راوزی دام خواله ده اغا خو ډیر زیات خواله ده خو دام خواله ده. وَإِنَّ یقینا من هازن د کانونا لما هغدی یهبتو چې ارغړی بر نخت راتلو توي ارغړی راتلیږي را پریوزی من خشیت الله د الله د یرینا غرونو کې کبا بعض وخت کې کان داسې را پریږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هغه کان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ته معلوم ده چې ما ته سلام کو او کم محراب یا کم ونی باندې بچ رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه ویلا کله چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم بدل کو نه پښړا شو نو دا هر یو شي کې شعور دومره شته چې د الله عبادت کوي د خپل شان مطابق څنګه چې الله تعالی دې تکړی دی څنګه چې الله تعالی ورته ورکړی دی. نو کانیوم درې قسمه دي دا بعض خلکو د مثال باندې چې څوک پويږي دا غي د ډېر بهترینه تشریحات کړی دي. لکه مثلا بعضی زړونه دومره خولي دي چې د نهرونو په شان خیر ته روان دي سبق خایا او مدرسې دي او سبقونه دي او دیندار وغیرہ وغیرہ امداد دی او پیسې دي وغیرہ خو خلکو ته خیر روان دي د خیر غلوی نهرونه ته روان دي. بعضی خلک داسې دي چې لګ لګ خیر ته روان دي کور د پاره خسړې دي بچو د پاره خ پلار دي خدي د پاره خ خاوند دي لوند خیر دي پکې. بعض خلک دسي دي چې صرف ځان ته خیر ده اذان د سجده کوي او عبادت کوي د الله تعالی بل چاته خیر نه رسي خو ځان لپاره خو خره ندام خره انیر ولا ډیر خره او د کم ولا لک خره او د ځان د چرغړی دام خره او دای خو داسې بد قسمت دي چې نه ته ډیر خیر را پاتې نه ته لک خیر را پاتې او نه ته هغه انفرادي عبادت کی اذان لپاره چې پیدا مني هغه سم نه دي الله دې موږ تاسو داسې حالت نه بچ کی. نو وم الله او نه دی الله تعالی بغافل نا خبره عما تعملون عما یعنی عنما اغنا تعملون چې تاسو یې کوي کوم عمل چې تاسو کوي الله دا غنه به خبره نه دی. افتتمعون دا اوس مسلمانانو تعالی فرمایي چې تاسو دینه تم کوي چې کني دی مو مسلمانان شي دا تاسو تم د وسم د دې خلکونه. افتتمعون آیات تاسو تم لري ان یؤمنو چې ایمان براوړي لکم تاسو سره وقد او بتحقیق سره کان وا فریق یودلا منهم د دینا یسمعون چې اوریدو به
کلام اللہ خبر د اللہ کلام د اللہ کتاب د اللہ ثم بیا یحرفونه تحریف به کو پاغه کی درې قسمه تعریف به کو یا به ټکی بدل کړل یا به معنا بدل کړه یا به ټکی خپل مقام نه بدل کړ مخکې ورستو به کړل او د حکم د نه منلو د پاره من بعد ورستو ما ده غنا عقلوه چې پوښول دی په هغه باندې خبر پوښول هغه بعد به باوجود به بیا په تعریف کوو من بعد ما عقلوه ورستو د پویدو دا غینا وهم او دی یعلمون خپویدل او پویږي خ و اذا او هر کلا لقو چې دی ملاوشي الذين اغو کسانو سرا آمنو چې مؤمنان دي قالو دی بیا وای آمنا مونږ هم مؤمنان یو و اذا او هر کلا خلا چې بیل شي بعضهم زند دوینا الا بعضن زنو طرف ته لاړ شي زنو طرف ته یوازې شي د مسلمانانو بیل شي قالو دی بیا وای اتحدثونهم آیاتاسو بیان کوي اغویتا خای اغویتا بما اغه خبره فتح الله چې خودلی دی الله کولاو کړی دی الله خلاص کړی دی الله علیکم پتا سبحانه لې د پاره دی یحاجوکم چې دی جګړو کی تاسو سره یا دلیل بیان کی پتا سبحانه به د هغه بیانولو ذریعہ سره عند ربکم د الله په نس باندې اند الله په وړاندې افلا تعقلون ندمر نه پويږي منه در تبیا کوم دا او لفظی منه وکړه دی بداس چل کو چې یو سړی می مجلس ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم واسطو لا بړو الته رسول الله صلی الله علیه وسلم د قران بیان کو یا به نور هدایت ور کول صحابه کرام ته نو دی به خبره واوریدا نو او به ویلی دا سړی دا کم بچ راغله و چې دا خبره خو زمون کتاب کې مشته دا خبره خو تورات کې مشته دا د غله سزا خو په تورات کې ده او دا خو تورات کې ویلی چې قران برازي نو مسلمانانو ته دا خبره وکړه چې واپس بلاړو خپل مشرانو ته هغه به ورته ویلي تاول دا ویلي چې دا زمون کتاب کې شته تا دا څومره غلط کار کړی دی چې دا زمونږ دا رازونه دی ورته خودل بیا به قیامت کې دی په مونږ باندې دا ثابتای چې دی پوی وو خو منلای نه دا دومره عجیب قوم و د يهوديان چې دی د الله سره دوکه کول او د ذهن کې تصور چې الله ته مونږ وایو چې کوم خو نه پویدو نو دی بیا دلیل بیانې چې نه پویدو خو زګه د بخپل ویلو نو هغه باره کې دی وایي چې دا مولې ورته خودلې چې مونږ به الله ته وایو چې مونږ خو نه پویدو او دی بر باندې بیا دلیل پیش کوي چې نه پویدو څنګه پویدل دا سړی راغله او ماته بخپل ویلو چې تورات کې دا خبره شته دا د دې خبره بیا وره هر کله چې دی بیل شي دنه د دینه ځنو تقالون بیا وایي اتحدثونهم آیاتاسو او خودلې دی ته بما هغه خبره فتح الله چې خودلې وی الله علیکم پتاس یعنی تاسو ته لیحاجوکم دې د پاره چې دی دلیل جوړ کی او بیا هغه دلیل سره غالب شي پتا سبحانی به پاغه عند ربکم د الله پوړاندې افلا تعقلون دمر نه پويږي تاسو د مشران کې شران دوای اولا يعلمون الله جواب ورکي اولا يعلمون آیتین پويږي ان الله چې بشک الله يعلم پويږي ما پاغه باندې یسرون چې دی پټي وما او پاغه شنو باندې يعلنون چې دی ښکارا کوي اعلان کوي ولې دې دینه خبر نه دي چې الله په پټو ښکارا هر څه خبر ده الله نه غوښتي شي پټوله کدی ته وخای کوونه کوي الله ته پته ومنهم او زند دوینا دغه د دې د مليانو کارو او د دې غامیانو ګوري ومنهم او زند دوینا امیون امیان دي امی اصل کې د مور نه د مور مطلب دا چې څنګه مور نه سړی پیدا وشي په څه نه پويږي ناغه ته امی وایي انپړه زند دین انپړه دي لا يعلمون چې نه پويږي الکتاب په کتاب الا مگر امانی ارزوګانی ځان نه جوړی شوی خبره داسې وي دا د نن سبا د سوشل میډیا په دې کارګړې خروان دي او دومره ثواب وي چې د رمضان مبارکي ورکړه دومره ثواب وي چې د جمعې مبارکي وکړه تاسو وي دا ټول د ارزوګانی ځان نه جوړ کړی شوی خبره او دا امیان دی مليانو غلط کړی په هغه وخت کې هم يهوديانو او نن سبا هم دغه صورتحال او دی ورته جوړ کی چې 12 روپے ول باندې جلوس وباسي نو دوره ثواب دی او چې اذان مخ کې صلوات و سلام علیک یا رسول الله وای نو دومره ثواب دی او چې فلانه کارو کې نو دومره ثواب دی
او چې خواجه ختم وکړي نو دومره ثواب دی او غامیان دی هغه خو بس همدغه کار کوي او موږ تم راځي بیا پوښتنه کوي چې دا ختم داسې وکړي او دا داسې وکړي او دا 40,000 ورې دا وای بیا داسې چل کی الکه نه کیږي داسې وای دا فلانی سے ویلی دي نو دا ارزوګان دي امیان دي او هغه کتاب له خاصه هغه سي خپوي دي هغه باوجود خلک یې سار کړی دي د قران او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثونه بهر حال الله دې موږ تاسو ته د دې خلکو نه الله تعالی بچاو راکړي وانهم او ندی دوی الا مگر یظنون اٹکلیان دی ګمانیان دی ګمان کوونکي دي نور څه علم ورسره نشته خبر نه دي اوس دا د خبرو خلکو د پاره واوري فویل بس هلاکت ته ویل باری کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه دا څه شی دی وای دا د جهنم د کند نه یو کند ده یعنی سزا ده بدترین سزا ده شدید ترین عذاب ده هلاکت ته للذین اغو خلق د پارا یکتبون چلیکی لیکل کئی الکتاب کتاب بایدیهم پخپل لاسا ثم بیا یقولون وائی هذا چدا من عند الله د الله طرف نه ده لیشترو د پارا چ واخلی به پدی کار یا پدی لیکلو ثمنن پیسې قلیلا لګي دنیا ټوله لګا ده ویلی کی پخپلا او وای چې الله ویلی او د خپل کار د الله نه ثابتوي دلیل د الله بیانوي آیتونه ورته بیانوي آیتونه باقاعده آیتونه ورته بیانوي چې دا د قران کې د آیات راغله د دې ډېر به حساب مثالونه دي زموږ په معاشره کې قائدیانان د قران آیات پیش کوي چې عیسی علی السلام قتل کړي شوی هغه نورسته نور فتنه هم دغه رنګ هغه د بیانوي هم دا رنګ نن سبا چې څومره د الله تعالی په مقابله کې د شرک او د بدعات خبرې دي د امدک د قران د آیتونو واخلي او به معنا او تحریف کیو کی اخوادی خو کی دا ګوره د آیات د دلیل دی دا سي عجیب خبره واره چې عقل حیران شي نو فویل نو هلاکت ته للذین اغو خلق د پارا اغو کسانو د پارا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په دې کې خبره کړې ده چې تاسو ته چل شوی دی چې يهوديانو نه پوښتنه کوي اهل کتابو نه پوښتنه کوي تاسو خپل کتاب نشته په دې باندې ځان نه پوهوي تاسو ولې دا تاسو لپاره کافی نه ده هغه تاسو نه پوښتنه نه کوي او تاسو هغه نه پوښتنه کوي څوک هغه سوال له سوکاله مخکینه د موږ ته مراد ده د موږ چې وایي چې امریکن کوالټي ورته ملاو شو او امریکای کې امداسي کیږي او انګلند کې امداسي کیږي او فلانی کې امداسي کیږي او فلانه امداسي ده مثال د رسول الله صلی الله علیه وسلم نشته نه د عمر رضی الله عنه نه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نشته او نه د قران نشته نه د حدیث ته خو چرته چې یو کافر چرته ګندګي کړي د موږ لپاره مثال دی او چرته ښه کار کړي موږ لپاره مثال او موږ هغه دلیل کې بیانو چې فلانی انګريز داسي ویلي دی او فلانی انګريز داسي ویلي او فلانی ساينس داسي حالان کې د قران نه غټ ساينس په بل ځای کې نشته بهرحال الله دې موږ تاسو ته هدایت وکړي دې الله تعالی دې ته هم هدایت وکړي نو هلاکت ته هغه خلکو د پاره چې ویل کی په خپل لاس باندې او بیا وایي چې دا د الله طرف نه دی او کای دا کار د پیسو د پاره فویل بس هلاکت ته لهم دوی د پاره مما دهغنا ان په سبب دهغه کتابت چې لیکلی وو ایدیهم لا سند دی وویل او هلاکت ته لهم دوی د پاره مما دهغنا یکسبون چې دا کار کوي دوی د پاره هلاکت ته یعنی څوک چې لیکل کوي هغه د پاره ملاکت ته څوک چې دا کار پی کوي هغه د پاره هم هلاکت ته هغه بادشاہان دی او که وزیران دی او که پیسې ورکوونکي دي او که نور غټي دي وغیرہ هغه د پاره هم هلاکت ته نو د دې هغه امانیانو نه یو خبره الله تعالی درته ذکر کړی دا هغه دا وقالو او دی وایي لن تمسنا النار اچرب اون لګي مونږ ته النار اور الا مگر ایامن وريزي معدودتن د شمیر عدد شمیر کړي شوی ان لګي ورځي ور به مونږ ته نه لګي یا څورځي بو لګي قل او آیا اتخذتم آیا اغست تاسو عند الله الانا عهدا وعدا توسر الله وعده کړی دا چې ور بنئ واقعي کې وا خبره واقعا ووري بیا د دې معنی باندې تاسو پوهیږئ عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ د يهود عالمو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه ته تشریف یوړو هجرت وکړو د لا مسلمان شوه نو دی ونه ته خطل خپل باغ ته او کجوري را شکولې او خبر شو چې پیغمبر راغله د داسې نو دی ورغه او هغه ته ویلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته
چې زه یو څو پوښتنې کومه کته پیغمبر یې نو جواب یې راکړلی شي او که نه نو نه یې شي راکولی نو معلوم به شي چې پیغمبر یې او که نه نو 3 پوښتنې ترې وکړلې او بیا ورته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جواب ورکو چې اوس جبرائیل علیه السلام راغلی وو او هغه ماته داسې وویلي نو عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ ورته وویلي چې ای جبرائیل وای هاو وای هغه زموږ دشمن دی وای څنګه دشمن دی وای هغه به موږ باندې عذابونه را لګلي دي هغه به موږ عذابونه راوړي دي نو دې وخت خدای یهودي و مسلمان شوی لا نه و بهر حال الله ورته هغه د 3 سوالونو جواب ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړو یو سوال دا و چې د قیامت لومبانی نشان بچي بل سوال دا و چې د جنتیانو لومبه خوراک بچي بل سوال دا و چې الګ چې پیدا کیږي نو د پلار په شکل باندې کله راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د 3 وړو جواب ورکړو چې مشرق نه به مغرب طرف ته د خلق راجمه کی اور اول نشان به د قیامت دای او د جنتیانو لومبنه خوراک دا به د مایی د جګر هغه اضافي سوي الله دې ممتاز تر نصیب کی او کله چې د خاوند یا د نر او به غالب شي نو شکل د خاوند طرف ته لاړ شي بیا نو جواب یې ورکړو دا نو دی ومنله چې د پیغمبر ایمان راړو اشهد ان لا اله الا الله نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړ عبد الله ابن سلام چې دا يهود چې دي دا ډېر عجیب قوم دی او دا به تا خبره باندې منی نه نو دې سره یو چل کوم دا تر وګوره او زه پټ شمه نو دینه ته بیا پښتنه او کزما باره کې نو دې به جواب درکړي او بیا به زه ښکار شمه بهرحال دا یو پروګرام جوړ کو نو یهودیان راوغوښتل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عبد الله ابن سلام یو ځای کې پټ ناست دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې یهودیانو نه پښتنه وکړه چې عبد الله ابن سلام ستاسو مولا د امام دی یا خسړی دی وای او ډیر خسړی دی د ډیر خسړی زوی دی او ډیر ښه خاندان دی او دا خدي او دای خدي او صفاتونه وکړل څنګه چې موږ د خپل مليانو ډیر عجیب عجیب صفاتونه کوو بهرحال وای کاغه ایمان راوړي وای هغه څنګه ایمان راوړي سوال نه پیدا ویږي چې هغه ایمان راوړي نه وای کاغه ایمان راوړي بیا تاسو راوړي وای نه هغه ایمان نه راوړي هغه دومره خسړی دی او دومره خسړی دا وت کله ایمان راوړي پتا باندې نو عبد الله ابن سلام ته رسول الله صلی الله علیه وسلم تراوزه بهر ناغه چې بهر وروته نو دی يهوديانو ته ویل چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما گواہی کړی دا چې الله یو دی او دا سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی دا د الله پیغمبر دی نو دغه يهوديان په دې عین موقع کې وسوای د خو سره پویږي نه او د خو اډو کمکل دی او د غپلارم داسې وو او د خو داسې دی او د خو داسې دی هغه ساتي بیا واختل د دینه نو هغه باره کې دا ټوله خبره د آیتونه چې تاسو واورئ او بیا الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ورستنی آیت تلاوتم کړو د دې لپاره چې دوی داسې کوي نو الله جواب کوي نو دی وایي چې مونږ ته به اور نه لګي دا یو بل واقعا په دې کې تیر شوی دا هغه په دې کې تاسو واورئ چې دینه پښتنه وکړه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې اور ته به څوک ځي دی ویلي چې اول به مونږ لاړ شو یو څو ورځې به لاړ شو بیا به مونږ الله راوبسي د جهنم نه او بیا به تاسو د امت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا به جهنم ته لاړ شي او دا به ټول عمر بیا په جهنم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي دروغ مې ویلي تاسو دروغ ویلي رښتیا خبره کوي دا تاسو دروغ ویلي نو د دې دا خیال وو چې مونږ به یو څو ورځې جهنم ته ځو او بیا به جنت ته ځو درې خیالونه په دې کې پیدا کېدل یو دا چې مونږ څلوېښت ورځې د سخي عبادت کړی دی نو څلوېښت ورځې به الله مونږ جهنم کې واچوي او بیا به مونږ ګناه معاف شي او مونږ به راوځو بعضو به ویلي چې نه ټوله دنیا 1000 کاله ده او د 1000 کالو په نتیجې کې به یو ورځ مونږ جهنم ته الله واچوي نو 9 ورځې به تیرې کو نو بس بیا به راوځو بیا به مونږ جنت ته ځو بعضو به ویلي چې نه 40 ورځې به مونږ تیروځو اور کې او بیا به مونږ راوځو او بیا به ځو دا هوبهو همداسې دی لکه مونږ تاسو دا عبدالقادر جیلانی ته غوث اعظم وای نعوذ بالله غوث اعظم الله دی او یا فلانه چې دا مونږ جنت کې داسې رخلاص کی جهنم نه بم داسې روبسي او گیټ کې به داسې ولاړی او داسې دا خیال دا غي هم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل تاسو دروغ وایي او دلته الله غ خبره نقل کړی دا اوس دا واور ان شاء الله اوس پويږي وقالو او دی وایي لن تمسنا النار اچرب ان لګي مونږ ته اور الا مگر ایامن ورزی معدودتن دشمیر قل او آیا دیتا پختنو کدینا اتخذتم آیا اغست تاسو عند الله اللہ نا اللہ سرینی اللہ نا عہدن وعدا
فلن یخلف بس خلاف نہ کئی اللہ اللہ عہدہ د خپل وعده ام تقولون یا وای تاسو علی الله په الله باندې ما هغه لا تعلمون چې نه پوهیږئ بلا ولنا اوس دا اصولی آیت ته دی باندې تم ځان خامخه پویوا بلا ولنا من چاچی کسبا وکړلا کار وکړو غټی ته وای لفظی معنا چاچی کار وکړو سیئتن بد د ګناه واحاطت او غیر کو ده یا غیر شد دنا به پد خطیئته گناہ دد یعنی گناہ وکړلا بیا د گناہ تیرا چاپیره شولا فاولائک بسمدغه کسان اصحاب النار ملګری د اور دی یعنی دوزخ ولدی هم دوی به فیها پدې دوزخ کې خالدون همیشه همیشه بوي دی به همیشه پدې دوزخ کې وي والذین وکسان آمنو چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات عملونه وکړل نیک اولئک امدغه کسان اصحاب الجنه جنتیان دي هم دوی به فیها باغې کې خالدون همیشه بوي یعنی دا نه چې کنه ته يهودي او فلانی زوی او فلانی بابا مرید او فلانه 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 نه چې بد کار دې کړی نو جهنم ته بزي او چې بد دې نه کړي نو جنت ته بزي او دغه اصولي خبره ده الله دې موږ تاسو معاف کړي